د ویلیج کونسل سوراون کسان کونسلر ګل صفا د دارالعلوم فیض القرآن سورا په څلوېښت مسافرو طالب علمانو کې بوټان تقسیم کړل. میډیا سره د خبرو په وخت کسان کونسلر ګل صفا وویل چې لکه د نورو کلونو سخت کال هم موږ د ژمي دپاره د بوټانو تقسیمولو آغاز د دارالعلوم فیض القرآن نه وکړو او انشاءالله دا سلسله به جاري ساتو. ګل صفا وایي چې د مدرسو او بیا خاص کر د مسافرو طالب علمانو خدمت په ټولو شتمنو خلکو لازم دی او موږ ټول له پکار دی چې د مدرسو او مسافرو ماشومانو سره لاس امداد وکړو. په دې موقع د دارالعلوم فیض القرآن ناظم وویل چې زموږ سره تقریبا 200 هلکان او جنکۍ د علم زده کړې کوي چې پکې ډېر مسافر دي. هغوی وویل چې موږ د کسان کونسلر ګل صفا شکریا ادا کوو چې هر کال زموږ ماشومانو سره د بوټانو په مد کې مرستې کوي. هغوی شتمنو خلکو ته اپیل وکړو چې په دارالعلوم فیض القرآن سورا کې د ګرمو اوبو دپاره د ګریزرو ضرورت دی او د واشروم هم کمې دی، لہذا شتمن خلک دی موږ سره دې کې تعاون وکړي. زموږ دا مسافر چې زموږ په دې سورا کې دي دا د فخر سره زه پې خوشحالېږم او ډېر خوشحالېږم پې. دا د تورغر دي، د چغرزو دي، د شنګلې دي، د دیوانه بابا دي، د کلیاړۍ دي او د ټولو ځایونو د مازو دي، د شالیزارې دي، دا ټول مسافر دي. زه په دې باندې ډېر غټ خوشحالېږم دې چې سهار وختي په دې کورونو باندې ګرځي طالبانو او هر کور ته ځي دا وظیفه غواړي که نه، دا زموږ په دې کلي باندې نور راوړېږي. پکار دی زموږ کلیوالو پکار دی که مسافر دی که هر ځای کې چې زموږ د مدرسو سره ډېر غټ لاس وکړي. دا زموږ په چمله کې د فخر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. زموږ د سورا دپاره د کمالزو دپاره پکار دی چې هر ځای کې مسافر دي که په هره مدرسه کې چې نو ټول دی ولا دغسې امداد دی ورسره کوي. زه د مسافرو دا معمولی خبرې دی، زه به ولا انشاءالله غټ غټ کارونه کوم. زه ټول کلیوالو ته مسافرو ته د ټول مندړ مسافرو ته کلیوالو ته هر ځای کې چې مدرسې دي په ټول بونیر کې کوم ځای مدرسې دي پکار دی چې مدرسو سره لاس وکړي، جوماتونو سره وکړي، داسې جنازو سره وکړي، د مقبرو ځای نه چې ورکړي. ولا زه ټول بونیر ته خواست کوم چې دغسې کارونه کوی. زموږ د مدرسې به آبادي او برابر به. زموږ په دې جومات کې ترجمه دا کی نو سبحانک اللهم پاکی را تعالی ای خدای و بحمدک ټول ثنا تعالی دا ټول دا هیڅ چاله نه ورځي. پکار دا ماشومان دي وسو دا ماشومان دي او بوډاګان شوي دي د شپېته او د اویاو کالو دي، هغوی له دا ترجمه سره ورځي نه. دا ماشومان دي چې دلته کښېني موږ سره زموږ استاد صاحب ته دغه کوي نو هغوی له ټوله ورځي او بوډاګان تښتي چې استاد صاحب سهار وختي دا ترجمه شروع کړي نو ټول مشران تښتي دا کېږي. نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده، د سورا دپاره د فخر خبره ده او د مندن دپاره د فخر خبره ده. انشاءالله زه به د مسافرو دپاره غټ غټ دغه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. سوره مائده الله رب العزت فرمایي چې تاسو تعاون وکړئ په ښه کار کې او ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، غلط کار کې به د یو بل سره تعاون نه کوئ. نو زه د ګل صفا باچا او دغه رنګې زموږ کلي کې نور هم ډېر مخیر حضرات دي. زه د ټولو د هغې شکریا ادا کوم چې زموږ مدرسې سره کله هم داسې څه قسمه دغه راغلی نو هغوی ورسره موږ سره ښه تعاون کړی دی. نو په کار هم دغه ده چې کوم ځایونو کې مدرسې دي هغې کې مسافر واړوي نو زه ټولو ته دا خاص کوم چې د هغې سره دغسې تعاون کوي. مدرسې کې زموږ نور هم ضروریات دي او ګل صفا باچا دی نو د هر کال له وړو له دا بوټان اخلي او نور هم موږ سره د مزید دغه کوي. نو مزید هم د دې نه موږ د توقع ساتو چې دی به موږ سره تعاون کوي انده دپاره هم او دغسې ګریزر ضرورت دی وړو دپاره چې دی نو د واشرومونو چې دی نو مسله ده موږ ته نو دغه مسایل موږ سره شته مزید هم په دې کې. نو که څوک تعاون کول غواړي نو په خپله هغه څیز که راوړي ولا نو غوره به یې لکه